او د ټیک ټاک د وجې نه په خپلې مور باندې تماشې ږدي. کمې مور باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما امته که تاسو جنت لټول غواړئ نو د مور د خپو د لاندې جنت وګورئ. الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د خپو د لاندې دی. ای زما امته که تاسو د الله رضا لټول غواړئ نو پلار رضا کې. که تاسو دا غواړئ چې زموږ نه رب راضي دی او که خفه دی نو خپل پلار ته وګورئ. پلار ته نه راضي دی نو رب ته نه راضي دی، او که پلار ته نه خفه دی نو رب ته نه خفه دی. نن هغه بچی راپاسي په هغې مور باندې هم تماشې ږدي، هغه پلار باندې هم تماشې ږدي، هغه پلار شهید کوي او هغه مور په وینو باندې سره کوي. دا ولې د دې بچي تربیت نه دی شوی؟ دې بچي ته تا قرآن نه دی ښودلی، دې بچي ته تا قرآن نه دی ښودلی. که دې بچي قرآن ویلی وی، قرآن مجید کې عالم ده ته دا آیات کریمه لوستلی وی. ای بچیه الله فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، چې ګورې مور او پلار ته به اف نه کوې. اف کنځل خو لا لویه خبره ده، مور او پلار ته بدې ردې ویل خو دا لویه خبره ده. واخفض لهما جناح الذل، دا خپلې وزرې ورته ښکته که مور او پلار ته. مور او پلار ته کول خو لا لویه خبره ده، د مور او پلار ګریوان ته لاس کول خو لا لویه خبره ده. مور او پلار پسې تماچا او ټوپک راغستل خو لا لویه خبره ده. مور او پلار ته به اوف کالتې هم نه کوي. او دا تربیت په کوم ځای کې میلاویږي؟ دا په دې مدرسه کې میلاویږي. دا د علماو سره دی، دا علما دا تربیت ساتي.